بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أسباب الغلط. اعلم أن أسباب الغلط مع كثرتها راجعة إلى أمرين، أحدهما سوء الفهم فقط، وثانيهما اشتباه الكواذب بالصوادق. قاری صاحب کله چې مصنف فارغ شلو د قیاسی برهانی د اقسامنا او به د قیاس د اقسامنا قیاس په اعتبار د مادي 15 اقسام په هغه کې د قیاس برهانی شپږ صورت هم تیر شوی کو تاسو سوچو هغه نن فارغ شو به د قیاس د اقسامنا 15 ورنه فارغ شلو چې دا په اعتبار د مادي سره اوس اسباب د غلطۍ بیانې خلک ولی غلطيږي او د غلطۍ په وجه باندې به جنگ جګړې جوړيږي. د غلطۍ اسباب چې عام طور دوی وي، یو سوء فهم، غلط فهمي خلکو ته کیږي. موږ ته غلط فهمي وي، عام طور خلکو ته غلط فهمي کیږي. خبر یو شان شي سره بل شان وایي شي مسله جګړه جوړ شي. دا سیده کنه قاری صاحب غلطی چې واقع کیږي د غلط فهمۍ د وجه او کله کله د کواذب او اشتباه راځي د صوادق سره. یو سره په کذب باندې د صدق ګمان نه کی غلطی کې واقع شي. اسباب د غلطی څه شو قاری صاحب؟ دعا. یو سره سوء فهم دی او بل د کواذب او اشتباه راځي د صوادق سره. دې آسان دی ته وایي. فصل في اسباب الغلط. اذا فصل له اسباب د غلطیو کې علم بوش ان اسباب الغلط مع كثرتها راجعه الى امرين. اسباب د غلط سره د زیاتوالینا اسباب د غلط ډیر شي دي قاری صاحب په ټول رجه دوه کارونه دي کیږي. راجعه رجه کیږي الى امرين دوه کارونه ده. احدهما سوء الفهم، یو بکی سوء فهمی ده، وثانیهما فقط صرف سوء فهمی، وثاني ما جو نمبر اشتباه والكواذب بالصوادق. دا كواذب واشتباهات لل صوادق سرا. والاول انما يكون بسبب انغماس النفس في ظلمات الوهم. بلا سوء فهم کې سړی ولې غلطي کې واقع کیږي. د دې وجه دا ده چې نفس کله کله په د وهم د وجنه د وهم د نفس چې کله کله غوپیږي د وهم په تیارو کې. سم ورخد عام طور باندې نفس چره د وهم په تیارو کې سم ورغوپیږي. وهمي د هر سره وهمي ته کو تر بل سره بار کې څه وي هغه ما مخکې نه غلط فهمي نو څوک ته دغه خلاف لږ څه وي چې تا بار کې دا ویلي دا تحقیق نه کوي ډایرک ورزي بس داغه په بار کې هم دغه وهم وی چې به دا خبره کړي ډایرک یې مانی ابهرال چې دام بس خبره کې جنگ جوړ شي. اول چې انما يكون بسبب انغماس النفس. ابدي طریقې دا وی په سبب د دې معنی چې نفس غوبيږي ډوبيږي په ظلمات د تیرو کې حتا يستيقن الكواذب صادقا. تر دې چې یقین کوي په کواذب معنی د رښتیا وو ونرسدل په قال صاحب بل چې بل ضروريه بلکې ضروري یقین کوي کواذب معنی دا د وهم په تیرو کې لویدلې او هغه ته مثال دې سړي زما ورانه زما زما د مبارک زما ګمان ده د ما څه خبرې کوي دا را لید ماته تاسو ته خبرې کړې دي انن کې دې نه دي کړې خو زما وهم دار چې د وکړي دا وهم په تیرو کې ورزيدلې ما مزه یقین کوم چې کړې دي دا ورشم مې د انتقام ولم لازم څه یم لاندې جوړ شي. لکه مثال كل ما ليس بمبصر ليس بجسم ولا ليس بجسم. دا وسوګري وهمي خبره ده وي هر هغه شی چې هغه نظر مبصر نه وي هرې چې هر هغه شی چې هغه مبصر نه یا مبصر شي دا بس شي ښکاری چې نه هر هغه شی چې نه ښکاری هغه جسم نه لري. هوا نه ښکاری هوا هم جسم نه لري. سره د دینه مقاری چې هوا لپاره جسم شته دی ښا نه دوه ورې څه ویل هر هغه شی چې ښکاری نه جسم یې هوا هم نخکاری لہذا د هوا هم جسم نه دا اوس وهم ده. كل ما ليس بمبصر ليس بجسم فالهواء ليس بجسم. واما الثاني جيم چې
یعنی د کواذب اشتباه صوادق سرات فيه تفسير دي کې تفصیل دی علامه سيتي راب شرستو وقال بعض المحققين وي دا غلطي اسباب ورجه یو ته کیږي دوه ته نه دوه ته وکړه کنه وي ترجو الى امر واحد هغه څه دی هو عدم التمييز بين الشيء وشبهه هغه د یو شی او دغه په شبهه کې تمیز نه کول دي سړي دا بدن لګي دا شی او دا شبهه یو د کبیل به تمیز د تب کېونه شي شبهه او شی یو وګڼي لکه موږ ویلو کنه هغه اس چې په دیوال کې ایو سره برشته دواړه یو وګڼي نو د غلط فهمي کوي هرې څه پوه شو دی نو دا غلطي اسباب بعض خلک کوئی دوه دي سوء فهم او اشتباه د کواذب او صوادق سره او بعض خلک محققین هغه صرف یو دي چې هغه عدم التمییز بین الشیء وشبهه استاد فصل عدم التمییز بین الشیء وشبهه ينقسم الى ما يتعلق بالالفاظ والى ما يتعلق بالمعاني دی ویل کنه محققین و چې د غلطي سبب یو دی چې هغه عدم التمییز بین الشیء وشبهه دی اوس عدم التمییز بین الشیء وشبهه د دې تقسیم کیږي یو هغه دي چې دا غي تعلق الفاظ سره یو هغه چې هغه تعلق د معنی سره غری څه پیږي به کنه د غلطي اسبابو کې یو سبب محققین و سره صرف یو سبب دی چې هغه عدم التمییز بین الشیء وشبهه دی او دې به په دوه قسم معنی دي دا یو هغه د تعلق الفاظ سره یو هغه تعلق د معنی سره او به قسم اول چې تعلق د الفاظ سره خپل کول کې په دوه قسم معنی دي اول هغه د چې الفاظ سره تعلق وي خو د جهاد د ترکیب نه وي الفاظ سره تعلق وي د خپل بیان روان دي او دماغ د چې الفاظ سره تعلق وي خو د حیثیت د ترکیب نه وي به اول قسم چې د جهاد د ترکیب نه هغه به خپل ګورګي دوه قسمه معنی دي یو هغه چې الفاظ سره تعلق بنفسها وي او یو هغه چې الفاظ سره تعلق بنفسها نه وي علم شو کنه نو اسباب غلطي چې یو دي چې محققین وغه سبب یو سبب دي عدم التمییز بین الشیء و شبهه دې دوه قسم دي تعلق الفاظ سره تعلق د معنی سره الفاظ سره تعلق من جهه الترکیب یا من غیر جهه الترکیب كم من غیر من جهه الترکیب دغه دوه قسم معنی بنفسها او غیر بنفسها ګور ټول بیان روان دي وګورئ فصل عدم التمییز بین الشیء و شبهه ينقسم ولا تقسیمه الى ما غسط يتعلق بالالفاظ تعلق الفاظ سروي والى ما واغد يتعلق بالمعاني تعلق المعاني سروي القسم الاول قسم والاني هغه ما هغه يتعلق بالالفاظ تعلق الفاظ سروي قسمان خپل کور کې بدو قسم معنی دي الاول اول غدي ما يتعلق بالالفاظ تعلق الفاظ سروي خلا من جهه التركيب جهه التركيب ننوي الثاني ما غدي يتعلق بها چې تعلق د الفاظ سروي من حيث التركيب به ثم المتعلق بالالفاظ من جهه الاول متعلق د الفاظ سره د جهه اولنا لا من جهه التركيب چي دي جهه التركيب نه چي خپل قسمان نه دوه قسم دي الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها چې تعلق د الفاظ سروي خو بنفسها الفاظ سروي وذلك نه بیان کوي رسو غري اول هغه بیانې چې تعلق د الفاظ سروي من جهه التركيب نوي او بانفسها وي یو څه دماغه بیانې چې تعلق د الفاظ سروي من جهه التركيب نوي او بانفسها نوي به باغ بیانې چې الفاظ تعلق من جهه التركيب وي به باغ بیانې چې الفاظ تعلق من جهه المعنى ګوره تلکشن الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها وذلك بان يكون الالفاظ مختلفه في الدلاله ويقع فيه الاشتباه فيما هو المراد كالغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا لفظيا بين معنيين اخر پر مثال ووري اول قسم لپاره چې تعلق د الفاظ سروي او لا من جهه التركيب او بنفسها هغه داسې چې لفظ مشترک وي یو لفظ وي مشترک لفظي د دوه معنو ترمنځ یو لفظ مشترک وي دوه معنو ترمنځ لکه مثال په تور نه لفظ د عین چې مشترک دی د دوه معنو ترمنځ یو چینا او یو نور څوک دا وایي چې لکه هر عین چې په دې سره عالم روخانه چینا عین دی لہذا په چینا باندې به عالم روخانه دا غلطی را لکرانه لا دا کوم غلطی ده دا لفظي غلطی ده او تعلق د لفظ سره دی اولا من جهه الترکیب هم ده
او دلته د لفظ نه بنفسها ده هرې څه پوهیږي به کنه سم ویل کله کله یو لفظ وی مشترک د دوه معنی ترمنځ وي ناغي د وجنه غلطي واقع کیږي څنګه الکه وی عین سره علم روخانه ده او چینه عین ده لہذا چینه سره علم روخانه وري وذلك بأن يكون الألفاظ مختلفة في الدلالة مختلفة في الدلالة شوي الفاظ بدلالت کی مختلفی ويقع فيه الاشتباه اشتباه کی واقع شي فيما هو المراد چل د مراد څوک دی لکه مثال کل غلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا لکه غلطی چې واقع شي په دی وجنه چې دا لفظ مشترک لفظي د دوه معنی ترمنځ یا اکثر معنی ترمنځ وكون احد معانيه حقيقه والاخر مجازيه کله کله دی وجنه چې لکه یو لفظ دوه معنی دی او حقیقه ده یو مجازي ده مسله حقیقي او مجازي په دې کې غلطي کې واقع شي مثال راځي ويندرج فيه الاستعاره وامثالها اندراج راځي په دې کې د استعاره داخلي کې په دې کې استعاره او دغه امثال دې کې غلطي واقع کیږي ټول بیان کړي وكل ذلك يسمى بالاشتراك اللفظي ټول د اشتراک لازم نوموي وما تقول لك توي لعين الماء چینی دوبو توي هذه عين دا چینه دا وكل عين يستضيء بها العالم هر چینه باندې عالم روخاني فهذه العين يستضيء بها العالم دا چینه دا بده په عالم رو بده دي چینه باندې په عالم روخاني خیرم دې کنم دې دا اشتراک لفظي ولا مثال بل او تقول زید اسد زید اسد دې دلته حقيقي معنی مجازي معنی کې اشتباه راشي دا غي بیان کړي غلطي راشي زید اسد دی هر اسد د پنجو والی ریاض زید هم پنجو والی خیال نه کوم دی زید اسد زید اسد دی او کل اسد له مخالف او هر اسد د بار پنجي فزید له مخالف زید د بارم پنجي دا وګور غلطی ده کنه هر اسد د بار پنجي اسد حقيقي د بارې کنه مجازي د بار خو نه غلطي کې واقع شو مجازي حقيقي د مرګره والغلط في الاول غلط په اول کې اول کوم یو دی من جهه الترکیب و دا لا من جهه الترکیب دوا اقسام کنه نه صحیح شو هغه د نه ځکه غلط په اول کې یعنی اشتراک لفظي یادای او غلط په ثاني کې مطلب مجاز او حقیقت یادای کا والغلط في الاول كون لفظ العين مشتركا لفظيا بين عين الماء والشمس او غلطي په اول کې چراغلي وغداوه چې لفظ دین دا شریکو مشترک لفظي عین الماء او د شمس ترمنځ او بسانی کې وجراله هغه کوم دې کېدل د اطلاق د لفظ د اسد په زیات معنی هم کېږي مجازي او په حیوان مفترس معنی کېږي حقيقي اوس په دې ورسره د خصامي خبرې دي وما يتعلق بالالفاظ بسبب التصريف ده ان براغه دي موږ ویلو کنه څه ویلو چې تعلق د غلطي د اشتباه بین د تمیز عدم تمیز بین الشيء وشبهه دا کله د الفاظ سره تعلق وي معنی سره الفاظو کې من جهه الترکیب او لا من جهه الترکیب لا من جهه الترکیب بنفسه د الفاظ سوي او بالفاظ سره وي خو جهه التصریف نه هغه بیان کوي هرې څه پیږي والثاني ما يتعلق بالالفاظ الفاظ سره تعلق وي لا من جهه الترکیب هم وي خو بنفسها نه بسبب التصریف وي دې به مثال وي لکه مثال ورسې مختار ته وګوري مختار اسم فاعل لکه اسم مفعول له بدل نه لګي مختیرن جوړ لګا مختیرن نه پیږي مختار اسم فاعل څه غم ده اسم مفعول په دغه وزن باندې دواړه یو شان دي او اسم فاعل اصل سره مختیرن او د اسم مفعول سره مختیرن نه پیږي الاشتباه الواقع لکه اشتباه چې واقعي په لفظ مختار کې فانه اذا كان دوست تصریف دواړه برابر دي فإنه إذا كان بمعنى الفاعل كان أصله مختيرا بكسر الياء أصل به مختيرا بكسر الياء وإذا كان بمعنى المفعول كان أصله بأصل مختيرا بفتحها أو بسبب وسبب دا جمع کېدو او دا عربي کېدو په دې وجه کې اختلاف وي اعجام ویل کی مولوی سے عدم نقطه تا مونږ یو کنه سینې معجمه نقطه پکې نشته راسي نو کله کله دا دویم قسم چې یعنی تعلق چې الفاظ سره به سبب التصریف وي دې کې غلطي واقع کیږي د سبب د معجم کېدو غیر معجم نه
یعنی ځینې باندې ټکی ځینې شی باندې ټکی نه نداري سکارو کې چې ټکی په نقطې به ونه لګي خپل مثال وي لکه دا سلک بر وګوره قفیز برند سره قفیز د غنم یو قفیز اوس کړه قاف نه ټکی لريږي او د فال ورکی قفیز برند څه بشي فقیر ورا قفیز دی کنه قاف نه ټکی را لري کا فا بشي او د فال ورکا نو فقیر به دي جوړ شي فقیر برند فقیر د غنمو اما کیسو قفیز د غنمو نو خیر هم دې کنم دې نقطو د وجنا او کله اعرابات د وجنا راځي خپل بیان کوي بسبب الاعجام والاعراب وسبب د عدم نقطو باندې او د اعراب معنی کما یقول القائل اعراب والمثال غلام حسن من غیر اعراب چې غلام حسن وي او اعراب به نه لګي دا مضاف مضاف الیه دی اصل کې وسړی چې دا غلام حسن دی موصوف صفت دی فیذن طارتا ترکیبا توصیفیه هر کله دې معنی ترکیبی توصیفی ګمان کیږي او اخرى ترکیبا اضافیه کم اصل له پدې نه لګي چې اضافي اصل وي نو توصیفی غلط دی او توصیفی اصل وي اضافي غلط دی بهرحال هدي خو کې راځي کنه چې اعراب ونه لګي والمتعلق بالالفاظ من جهه الترکیب دا ختم شوګه هغه متعلق د الفاظ لا من جهه الترکیب دو اقسام قاری صاحب یو بنفسه یو بسبب التسریف دا دواړه ختم شو وس بل قسم الله علی چې هغه من جهه الترکیب دی څه مطلب دی یو شی به مرکب نه ته به مرکب کی یا یو شی مرکب نه ته به مفرد کی هغه وایي غلطي واقع کیږي ته ګوره لکه والمتعلق بالالفاظ من جهه الترکیب چې دی فإما بالنظر الى اختلاف المرجع کله کله د دې درې صورت جوړیږي چې جهاد د ترکیب نه غلطي کې سره واقع کیږي مرجع کې سره غلط مرجع کې او کله کله د جمع د ترکیب د جمع نه شکم د مفرد جوړ کې او کله د مفرد نه جمع جوړ کې خپل په ورسېږي به اما بالنظر الى اختلاف المرجع نحو ما يعلمه الحكيم فهو يعمل بما يعلمه دې معنی بالکل صحیح ده ما يعلمه الحكيم هغه شی چې حکیم پیژني هغه مرض چې حکیم پیژني نو فهو يعمل ضمیر حکیم تراجه دي حکیم عمل کوي بما يعلمه دا علم موافق څنګه دا پوهه شوی دی هغه شان دوايي ور کوي ولا اوس کله هو ضمیر چې فهو دا ما يعلمه تراجهږي نو د سمانه شي ما يعلمه الحكيم هغه شی چې حکیم پیژني فهو دغه شی چې یعنی ما يعلمه دا علم چې دی يعمل بما يعلمه دا علم عمل کوي هغه سمونه چې حکیم علم حاصل شي علم عمل کوي حکیمي کوي غلط شو کنه دا ولي اعراب دغه د وجه مرجع د وجه فإن عاد الضمير كشر ضمير عائد شي الى الحكيم سرقه صيبي والا كذب بي رجن بي واما بافراد المركب مولا الفاظ بدل ویل کان درې طریقې کوم دي اختلاف د غلطي د مرجع د وجه راځي او یا غلطي د مرکب د افراد د وجه راځي او یا د مفرد د مرکب والد د وجه راځي دغه درې بیان وي که جمع مفرد مې یاد وي د مفرد د مرکب والد د وجه نه او د مرکب د مفرد والد د وجه نه واما بافراد المركب مرکب مفرد جوړ کړي وجه نه غلطي راشي لکه ان نارنجو نارن چره حلو حامد خو کوم دی او تریوم دی دا خبره صحیح ده کنه دا بالکل صحیح ده مرکب دی حلو حامد موصوف صفت دی وان افرد كزان لکی وہ منس کی وہ راوړي دي سی وکیلا هذا حلو وحامد ورب ځان لزان لکی خیر وکي هم مرکب توصیفي وکنه بس مفرد کو حلو وحامد وذا غلط شو دا خوګم دی یا خوګ دی یا حامز دی دغه ماتو بلی خو مغایر وی دی بل کنه لم يصدق صادقي نه وسدا لا لم يصدق سيدها معلومه سيغه واما بجمع المنفصل جمع د منفصل جدا جدا شی دی یو ځکه نه الفاظ چې کوم ویلی او هغه کې نورم د لک تغییر راوستل کله په اعتبار د مرجع سره افراد د مرکب سره او جمع د منفصل سره جدا جدا شی نه دي جمع کې لکه مثال زید طبيب وماهر زید طبيب هم دي ماهر هم دي خبر صحیح ده اوس کې جمع کې دي سی وي
دا کلام شي صدق صادق دی. و ان جمع وقيل داسي ویل شي زید طبيب ماهر، زید طبيب دی ماهر دی، داسي طبيب چې ماهر طبيب دی، دا غلطه ده. زید طبيب دی صرف ماهر په بل څه کې دی. اكو وو کراوړي طبيب وو لري کې داسي وي طبيب داسي طبيب چې ماهر طبيب دی، دا غلطه ده. ماهر طبيب خو نه دی، سیام ډاکټر دی چې دا کوڅو اګه د شي زید طبيب دی د کوڅو ډاکټر دی. ماهر دی بنور څه کې صحیح ده. اكو وو پکې لري کې داسي وي نو ګورئ جمع را وصله د منفصل جدا جدا شی منس کې وو طبيب و ماهر منفصل د څه وکړه وې د لري کو طبيب ماهر طبيب دی. غلطي شی غلط شو، غلطي به کې واقع شو. علي سے پوه شنه به کنه بس ته ان نه پوری